کریم صلی الله علیه وسلم د الله دربار کې د فتح دعاګانې په میدان جنگ کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د خشوع او خضوع او د عاجزۍ یو خاص کیفیت تاریو بارگاه خداوندی کې به کله په سجده پریوتو کله به سائلانه او فقیرانه لاسونه خدای ته اوچت کړیو د فتح او د نصرت دعاګانې به کولې او د محویت حالت دا او چې کله به صادر د وګونه پریوتو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د بدر په ورځ ما سره جنگ وکړ او د سجنګ کولو نه وروسته را واپس شوم چې رالم ومې کته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده پروت دی او ژړا کوي او دا وایي یا حیو یا قیوم زه واپس لاړم او بیا په قتال مصروف شوم څه وخت وروسته رالم بیا مې چې وکتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه شان په سجده پروت دی او یا حیو یا قیوم وایي درې کرته داسې لاړم راغلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده پروت و مسلم شریف کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ما ته بیان کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زرو کافرانو عظیم لښکر ته وکتل او خپل 314 یو واړه جماعت ته وکتل نو عاجزي په ډېره تواري شوه او اوښکې به یې دی او خدای ته دعاګانې کولې او دا یې ویلې اللهم انجز لي ما وعدتني خدا چې څه وعده دې را سره کړې هغه را سره پوره کا د فتح او د نصرت اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض خدایا که دا وړه ډله د مسلمانانو هلاک شي نو په مخ د ځمکه کې بستا عبادت کوونکي څوک پاتې نشي ډېر وخته پورې دا شان لاسونه اوچت نیولي او دعاګانې کولې خدایه که دا جماعت ختم شي نو بیا به په ځمکه ستا عبادت څوک کوي په دې حالت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صادر د وګونه پریوتو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شاته ولاړ دی او صادر را اوچت کا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وګوي واچو او د شاده طرفه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لاسونه چاپیر کړه دا د مسلم شریف روایت دی او د بخاری شریف روایت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاسونو نه اونیو او عرض ورته وکړه حسبک فقط الححت علی ربک بس تا خو خدای ته ډېرې زارۍ وکړې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مقام د رضا په دې وخت کې فایز و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقام د خوف کې فایز و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوخ کو چشمه جاری وي او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر بیتاب او مسترب او دا یقین و چې دا دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای قبلی نیرت کوي د دې دعاګانو په حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری شریف روایت ده چې د دې سفر نه را بهر شو او په مبارکه ژبه باندې دا کلمات جاری و سیهزم الجمع ویولون الدبر زرد چې دا ډله به شکست وخوري او شاګانې به واړی د محمد ابن اسحاق روایت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې غوښتې خوب پې راغی سترګې پټې شي چې را بیدار شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي ابشر یا ابا بکر اتاک نصر الله
زیر در کوم ابو بکر د خدای مدد راغی هذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقوده علی ثنایاه الغبار. هغه جبریل دی د اس واګې نیولې دي او په دې مخ کې غاښونو باندې ګردونه پراته دي. جبریل را ورسېد. الله تعالی ملائکې راولېږلې استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. اول الله تعالی زر ملائکې راولېږلې او بیا 3000 او بیا 15000 فرشتې د مسلمانانو مدد ته خدای راولېږلې. ابو اسید ساعدی رضی الله تعالی عنہ چې د اصحاب بدر نه دی هغه وایي چې بدر په ورځ فرشتې راغلې وې او د ټولو زیړ پټکي په سر او شملې به د دواړو وګو په منځ کې پرتې وي. ابن ابي حاتم د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کوي چې بدر په ورځ چې څومره فرشتې راغلې وې د ټولو زیړ پټکي وو او د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهم زیړ پټکی وو. بعض روایاتو نه معلومیږي چې د فرشتو پټکو رنگ تورو او بعض وایي چې نه سپین پټکی په سر کړي. علامه سیوطي رحمه الله وایي صحیح روایاتو نه دا معلومیږي چې د فرشتو پټکو زیړ رنګونه وو. د تورو او د سپینو رنګونو باره کې چې څومره روایات دي ټول ضعیفه دي. قوي او صحیح روایات دا دی چې د فرشتو د پټکو رنګونه زیړو. دې کې څه حکمتونه او چې فرشتې خدای راولېږلې. یو خدا چې د ملائکو نزول د خیر او د برکت سبب دی بغیر د جنگ نه هم. دویمه وجه دا ده چې فرشتو ته خدای حکم کړی چې د مسلمانانو زړونه قوي کوي. اذ یوحي ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. د مؤمنانو زړونه مضبوط کوي. درېیمه فایده پکې دا وه فرشتو ته خدای حکم کړی چې د مسلمانانو د دشمنانو سره تاسو جنگ وکئ قتال وکئ. څلورم فرشتې د مسلمانانو معین او مددگار جوړې شوې. اصل جهاد خو صحابه وکاو خو فرشتې مددگارې وي. پنځم فایده پکې دا وه چې د کافرانو په زړونو کې د مسلمانانو روب خدای واچو چې فرشتې نازلې شوې نو کافران مرعوب شو. الله تعالی دا منظر بیانوي سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب. زر چې د کافرانو په زړونو کې به موږ رعب واچو. د رعب نه به زړونه ډک کړو. د فرشتو جنگ څنګه و او هغوی به گزار څنګه کاو. بخاری شریف کې دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ فرمایلی و هذا جبریل آخذ براس فرسی علیه عادات الحرب. هغه جبریل دی د خپل اس سر نیولی دی او د جنگ جامې یې اچولې دي د جنگ لباس یې په تن دی. سهیل ابن حنیف رضی الله عنه فرمای چې بدر په ورځ مونږ به د کم مشرک طرف ته روان شو د کافر طرف ته نو چې توره به مو اوچته کړه توره به ملا نه وه خلاصه کړې چې د کافر نه به سر غورځېدلی و. بېحقي شریف روایت دی. نو فرشتو به د مسلمانانو دا شان مدد کاو. د ابوجهل دعا په میدان جنگ کې عتبه او شیبه او ولید چې قتل شو دا غټ سردارانو خلک خپې وښویېدې. ابوجهل خلک راغونډ کړه او ورته همت او جرأت ورکوي چې پروا مه کوئ ای خلکو عتبه او شیبه او ولید ځکه قتل شو چې هغوی د جلتۍ نه کار واخیسته. په لات او عزا مې د قسم چې تر هغې پورې به نه واپس کېږم چې دا مسلمانان مې په رسیو نه یې تړلي او مکې ته مې ځان سره نه یې بیولي. او ابو جهل لاسونه اوچت کړل دعا یې کوله سې ویلې چې خدایه څوک په حق کوي هغې له فتحه ورکړي
وګوره دی رشتې قطع کوي او دوی د پلار نیکه دین پرېښی دی خدای چې څوک په حق یې هغوی له فتحه ورکړي. الله تعالی دا منظر بیانوي ان تستغیثوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم. که تاسو د فتح ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، که تاسو د فتح دعاګانې کوئ نو خدای فتح راوسته که نه. تاسې وایئ خدای ښې ډلې له چې څوک باقی هغې له فتح ورکړي. الله وایي حق ډلې له مې فتح ورکړه که نه. د ابوجهل خو د حق ډلې نه څوک مراد و؟ ځان. الله تعالی حق ډله چاته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه او جماعت ته. نو ابوجهل دعاګانې وکړې. د ابوجهل عدو الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د فرعون هلاکت. ابو جهل خدای څنګه تباہ کړ؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې میدان بدر په جنگ په عین موقع کې زه ولاړ یم، یو دوه کشران الکان یو رانه یو طرف ته ودرېده بل طرف ته. زما دا خوښه وه چې کاش کې چې د دې په ځای یو دوه نوجوانان را سره خوا کې ولاړ وی، تکړه تکړه. دا یو راته رانږدې چې راته وایي کاکا ابو جهل پیژنې؟ ما ته یې وښایه. وی ما ورته چې په ابو جهل څه کې؟ وی راته ویل چې قسم دی په الله مې دی قسمي چې ابو جهل زه وګورم چې زه به ځان وررسوم یا به د ده کار تماموم، تر هغې به نه را واپس کېږم چې دی مې نه ختم کړی یا یې زه نه یم ختم کړی، تر هغې پورې به ورپسې نښتی یم. او راته ویل چې دا ځکه چې موږ داسې اورېدلي دي چې زموږ محبوب صلی الله علیه وسلم ته یې کنځلي کړي دي او د هغه بدي بیانوي، نو پرېږدم یې نه. وایي دې کې ما ورته د لرې نه اشاره وکړه چې هغه ابو جهل دی. وایي دا دواړه کشران الکان دوی منډه کړه لکه د مرغانو په شان چې منډه کړي، به زه یې پرېښودم به زه یې د ابو جهل پسې شو او مضبوط مضبوط ګزارونه یې ورکړه. ابو جهل د اس نه راوغورځېده، راګوزار یې کړه. دا دواړه د عفرا زامن و معاذ او معوذ، دا اعزاز الله تعالی دې دواړو ماشومانو ته ور په برخه که نه، جوانانو ته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې ادبي کوونکی شخص یې پې مردار. کله چې جنگ ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک به د ابو جهل حالات راوړي چې ابو جهل په څه حال کې دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسېده، وایي زه به یې راوړم. زخمیانو کې ولټو، ابو جهل کې سسا پاتې و، لازنکدن په حالت کې و. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته په سینه کېناسته. او ورته وایي اخزاک الله یا عدو الله، خدای وشرمولی د خدای دشمنه. نو ابو جهل عبدالله ابن مسعود ته وایي ای شپونکیه د ګډو سرولو والا، ته خو ډېر اوچت ځای باندې ناست یې، زما سینه خو ډېر اوچت مقام دی، څه دې خیال دی؟ هغه ورته وایي سر دې کټ کوم. نو عبدالله ابن مسعود ورته وایي الحمدلله الذي مکنني من ذلک، د خدای هم بیانوم چې خدای دا طاقت راکړه چې نن ستا په سینه ناست یم. مکه مکرمه کې به ابو جهل په عبدالله ابن مسعود ډېر ظلمونه کول. بیا ورته وایي چې فتح او غلبه د چا نصیب شوه؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نصیب شوه. ابو جهل ورته درې خبرو توصیه کوي. یا ورته وایي زما سر زما په دې توره غوڅ که دا تیره ده، وایي ټیک شو راوایې ته اخیستو. دویم دا دی چې سر مې په دې ښکته ځای کې غوڅ که چې د نورو سرونو کې زما دا سر اوچته ښکارېږي. او دریم دا دی چې محمد ته ووایه چې اوس زه د دنیا نه تلونکی یم، آخري مرحله مې ده، خو دا ورته ووایه چې زه خپېمانه په خپلو کړو خپېمانه نه یم، هغې نه مې در سره زیات بغض دی مخکې مې چې سره څنګه بغض و. عبدالله ابن مسعود ته سر راغوڅ که او قتل یې که. او یو روایت کې داسې دی چې سر یې راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته،
او ورته فرمایل هذا راس عدو الله ابي جهل، دا د خدای د دشمن ابو جهل سر دی. نبی علیہ السلام ورته الله الذي لا اله الا هو، ستا د خدای قسم چې دا غنه بغیر بل معبود نشته چې د ابو جهل سر دی. عبدالله بن مسعود ورته نعم والله الذي لا اله غیره، قسم مې دی په الله چې دا د ابو جهل سر دی. نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو، دا الله شکر یې ادا کړ او درې کرته دا ویلې الحمدلله الذي اعز الاسلام واهله، هغه خدای ته حمد دی چې اسلام او اهل اسلام ته عزت ورکړ. عینی په شرح د بخاری کې لیکلی دی، عمدة القاری کې بعضې روایاتونه معلومیږي چې نبی علیہ السلام د شکر سجده وکړه چې ښه ده چې د مردار نه خلاص شوم. او د ابن ماجه روایت دا چې نبی علیہ السلام 2 رکعاته نفل وکړه شکرانه چې ابو جهل مردار شو. عبدالله ابن مسعود ورته د ابو جهل خبره وکړه چې دی خود د خدا سي ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وای دا زما د امت فرعون دی او دا زما د امت فرعون د موسی د فرعون نه ډېر سخت دی، ځکه هغه خو آخري وخت کې چې کله دریاب کې غرق شنو هغه خو اقرار وکړه که نه د ربوبیت، خو هغه وخت کې خو پیدا نه کوله، ده خو آخر وخت کې هم اقرار ونه کو. نو جنگ دې حد ته ورسېده چې ابو جهل هم پکې مردار شو، شکست وخوړل شو، او یا کسه پکې ژوندي ونیول شو، او یا سرداران د قریشو کشران پکې مردار شو، ختم شو، او مسلمانان ته پکې ډېر تکلیف ونه رسېده. الله تعالی د مسلمانانو د فتح او د نصرت په نتیجه کې جنگ